سره د هغوی په حوالې سره ما مخکې لایو کې په پښتو پیغام کې خپلو ملګرو ته د پښتو یو پیغام هم ورکړو او لازمي خبره مې پکې ټولو ته دا وکړه چې ګورئ شی رالی تاسو هر شیز په مولا باندې ورپیټ کوئ. نو زه مولا نه یم، زه اول نه زه یو درویش انسان یم، ملنګ فقیر. لہذا که چېرته ماته په کنځلو کولو سره چې زه په خپل درویشي زبان کې تاته ویم، که ماته په کنځلې کولې سره ستا په عزت کې زیاتی راځي، نو الله دې ما ذلیله کړي او ستا عزت دې الله راولي چې څومره کنځلې کولی شي وکړه. نمبر 1 با. نمبر 2 کم خلک چې په دې بنیاد سره کوي، په دې بنیاد سره راځي او علماو ته کنځلې کوي چې د دیو ښځې دې مټیزې لاړې شي، دا کتی شي لا یوزم. په دې بنیاد سره یو سړی کنځلې کوي چې د مولا ښځه دې مټیزه لاړه شي او زه به دا کوم رباب به وم. یو پکې لیکلي د مولیانو په ښځو باندې خره واچوم. زه د لفظ نه یم، د قام نه ځان ته باچا خیل وي. زه ورته یو پیغام ورکوم چې صاحب دا معاشره د شرافت نه ووته، لہذا ته ما مولا یادی چې د ده په مور او په خور او نعوذ بالله په ښځه باندې خر واچوم، نو ستا په هغې باندې دومره واچوم چې څومره د الله په حساب کې. دا زما علمي زبان. موږ هغه ته د هغه د شهادت نه انکار کړل، بلکې روبرو تاسو لایو وګورئ. په لایو کې ما دا خبره وکړه سپینه چې موسی صاحب د هغې شهادت، موسی شهادت چې کوم وشو د اکسیډنټ دی، حدیثو کې راغلی، موږ شهادت هم منو. د کور نه بهر په حالت د سفر کې دا هم منم چې نوجوانو د نوجوانۍ مرګ چې حالت د ایمان کې وشي، شهادت د مرګ سره تشبیه ورکړی شوی. لیکن ته چې رباب رالی وی چې زه مو په جومات کې وم، ډانګي به د باندې دا مولیانو منډي. یاد یې ساتئ، داسې سکې به درله درکړي چې ستا خاندان به یاد ساتي. صرف مولا لیدل له مولا دا وکړه مولا دا وکړه، خنزیره. لږ د سړیتوب نه خبر شئ، لږ په عقل او په هوش حواس کې راشئ، د دې ملک د خپلو حالاتو ته مو ګورئ. او دا کم سړی چې مولا ته کنځلې کوي، دې ته زه هم لاړ شئ په کور کې خپل حیثیت هم وګورئ، بیا راشئ موږ ته کنځلې مو وکئ چې څه کولی شئ هغه وکئ. پوهېږئ په دې باندې خبیثې نطفې مه جوړېږئ، د حلالې نطفې بچي جوړ شئ. چې یو شیز ته شریعت حرام ویل دی، حرام یې وګڼئ. او که ته ستا زړه یخېږي چې په مسجد کې رباب وې، زه به د خپل مسجد لوکیشن درکړمه، راشه او زما په مخ کې دلته په مسجد کې ووه چې ستا عزت پې یخېږي. لیکن هغه علماو ته چې د چا په کلو کې داسې د خبیثې نطفې پیدا اوسېږي، هغوی ته دا پیغام ورکوم چې مولوي صاحبانو سپین اعلان وکړئ چې کله د داسې خلکو نه بغاوت وکړي، علاقه د داسې خلکو نه بغاوت وکړي، هغه د هر مکتبه فکر سره تعلق ساتي. ورنه که په دې زمانه کې یو چا د زینا د حلالوالي فتوا مو ورکړه، د هغه به هم زرګونو ملګري پیدا شي. در فتنې دور دی، فتنې ته دا ځل په ډانګي باندې ودرېږئ، دا په نصیحتونو باندې نه